بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین، پروګرام تحفه د سحر شروع شو او نن د پروګرام کې مونږه اشتغال د سلف صالحینو په قرآن باندې په میاشت رمضان کې ذکر کوو. دا یو اوږد مضمون دی او دا په ډېرو ورځو کې نه ختمیږي، خو مونږ به په یو څو آثارو باندې اکتفا کوو. امت چې کوم سلف او مشران تیر شوي دي، نو هغوی په دې میاشت کې د قرآن د تلاوت داسې او په مانځه کې د لوستو ډېر لوی اهتمام کړی دی. سنن بیهقي کې امام بیهقي ذکر کړی دی چې د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه په رمضان کې دا معمولو چې کله به د جماعت نه خلک رخصت شو، نو هغه به د کور نه د اوبو لوښي د ځان سره راواغېسته او جماعت ته به راغی او بیا به په جماعت کې او د الله کلام به یې لوسته، عبادت به یې کو تر دې چې د سبا مونځ به یې وکړه. نو ټوله شپه به په جماعت کې د الله د کتاب په لوستو باندې تیره کړه. حضرت تمیم داری رضی الله عنه نه روایت ته چې حضرت عمر ابن الخطاب حکم کړو ابی ته او تمیم داری ته، دا دوه صحابه دي چې رمضان کې خلکو ته د تراوو منځ ورکوي. نو صحابه وایي چې مونږ به په تراوو کې ولاړو او دونه ډېر سبق به ویل کېده چې مونږ به بیا د زیات ستړیوالي د وجې نه کله کله امسا باندې ټیک ولګو، او داسې وخت کې به مونږ د مانځه نه فارغېدو چې د سبا ابتدایي اوقات به نږدې وو، یعنی سبا به راختو والو. دومره زیات اوږد تلاوت به هغوی کو او نورو صحابو به هغه تلاوت اورېده. دې سلسله کې د حضرت امام زهري رحمه الله چې دا عظیم تابعی دی او محدث دی، د ده باره کې راځي وکان الزهري اذا دخل رمضان قال انما هو تلاوة القرآن و اطعام الطعام. وی چې امام زهري با کله روجه داخله شوه، نو وی به چې روجه کې خو دوه کاره دي، یو دا چې سړی د قرآن تلاوت کوي، او دویم دا چې سړی خلکو باندې ډوډۍ خوري او خلکو ته طعام ورکوي. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ باره کې راځي کان عثمان بن عفان رضی الله عنه یختم القرآن فی کل یوم فی رمضان. وی چې حضرت عثمان رضی الله عنه با په رمضان کې هر ورځ یو د قرآن ختم کو، او د بعض سلف په معمولو چې هغوی به 3 ورځې کې ختم کو، او د بعضو معمولو چې هغوی به 7 ورځې کې ختم کو، او د بعضې معمولو چې به 10 ورځې کې ختم کو. امام ذهبي رحمت الله علیه خپل کتاب کې سیر اعلام النبلا کې لیکلی دی په 12 جلد صفحه 439 کې چې امام بخاری با یختم فی رمضان فی النهار
كل یوم ختمة. امام بخاری با پر رمضان کې روزانه یو ختم قرآن کو. ويقوم بعد التراویح كل 3 لیال ختمه. او د تراوو نه وروسته به ودرېده او په هر 3 شپو کې به بیا یو ختم کو. دا امام بخاری عظیم شخصیت داغه دا روټین. دارنګې حافظ ذهبی په سیر اعلام النبلا کې د ابو محمد اللبان رحمه الله یو بزرگ دی، د باره کې لیکلی دی چې د پسن 427 هجری کې بغداد کې خلکو ته تراویح ورکولې ټوله میاشت. چې تراویح به وکړي نو دی به بیا په جومات کې تر ساره پورې ناستو او دی به تلاوت کې مشغوله و. چې کله به د سار مونځ کو نو بیا به خپلو شاګردانو ته درس کو. وی ده به دا خبره کوله چې لم ازع جنبی للنوم فی هذا الشهر، ما نه دیخې دا سیډ ډډه د خوب د پاره په دې میاشت کې نه د شپې او نه د ورځې. یعنی ما ډډه نه ده اچولې نه د شپې او نه د ورځې. د رمضان پر ورځو کې ما خوب نه دی کړی. دا یو ناشنا خبره ده چې نه مې د شپې خوب کړی دی نه مې د ورځې خوب کړی دی. سامعین حضرات، امام شافعي رحمت الله علیه باره کې نقل کړی دي چې امام شافعي رحمت الله علیه په رمضان کې 80 ختمه د قرآن کول. دا زموږ ستاسو دپاره یو نمونې دي چې موږ په دې پسې اقتدا وکړو او دې میاشت کې موږ د تلاوت قرآن مشغله د هغې اهتمام وکړو. دې وخت سره لنډ وخت کې هم داسې خلک شته چې هغوی د رمضان په شپو کې ټوله شپه هغه تلاوت کوي او عبادت کوي او خوب نه کوي. اوس هم داسې د الله بندگان شته. الله تعالی دې مونږ ټولو له دغه شان توفیق راکړي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.